Energy chapter number 6. تاسو ته پته و chapter 5 شوی و زموږ سره chapter number 6 راوړو زموږ combined class. chapter 6 کې اولنی لیکچر مونږه غوښته وو او مونږ دې ځای ته رسیدلو که تاسو ته یاد شوه سه چې ورګډن برابر وو د اف بي cos theta. امید دی چې دا فارموله به ټولو ته ورځي. W پکې ورګډن ځای راو، اف پکې پور ځای راو، theta پکې انګل ځای راوله د فورس او د ډیسپلیسمنټ په منځ دا پکې انګل وا د اف او د ډي په منځ کې په دې باندې نومریکل هم تاسو ته وګورئ تاسو په پیپر کې اف درکړي ډي به درکړي او د دې په منځ کې به انګل درکړي او تاسو وایي چې تاسو ورګډن څه کوي معلوم دی نو اسانه خبره ده دلته د فورس قیمت ولګي دلته د دې قیمت ولګي دلته انګل ولګي او کاس او انګل ول کیلکولیټر معلوم کی لکه کاس 45 my cos 45 برابري 1 over under the root 2 is 0.7 او f او d سره ضرب کې دا وستا ریکوایرډ ورګډن شي اوس په دې کې یو دوه خبرې پاتې شوې وړي واوري اولنې دا چې ورک سکیلر دی که ویکټر دی ورک سکیلر دی دویم ورک په کوم خبرو ډیپند کوي بس بیا دې چپټر ورک والا یې ختم بیا دې دویمه یې شروع کیږي د انرژي دا انرژي ان شاء الله په بل لیکچر کې به د خیر سره چپټر کلوز شي چې بل لیکچر زاله مون ان شاء الله چې چپټر وګړي ختم شي نو ګورئ جی دا وړي دی چپټر ښه ګورئ آسان الفاظو کې موږ وایو تاسو وته ویلي کې نیچر سبولي کې نیچر وته وایي ښه نو بهرحال تاسو په کتاب کې د جملې لیکل نو کې ام سی کیوز کې راوالي چې را زموږ سره ورک سکیلر دی که ویکټر دی یاد ساتئ ورک سکیلر دی ښه ای ورک کومه کوانټیټي ده سکیلر کوانټیټي ده وسه بعض لکان د تاسو کې سر ورک ویلی سکیلر کوانټیټي ورک ویلی سکیلر جنرال کومه سکیلر هغه کوانټیټي ته وایي چې دا د مکمل ایکسپلینیشن د لپاره میګنیټیود کافي ډایرکشن څه ضرورت وته نه او اسی په هاي لیول بیا مونږ دسی وایو لکه سوچ وکړو تاسو ته چې ما کله ویکټر الجبرا کوله یادم شي تاسو ما یو خبره کړو ما د دوه ویکټرو په منځ کې چې کله ضرب راځي یا به ډاټي یا به کراس یا به ډاټي یا به کراس یا په پسټر کې مونږ دسی وایو دا کاس تھیټا مو ریپلیس کو په ډاټ باندې په سم باندې په ډاټ چې فورس هم ویکټر دی یس سر ډیسپلیسمنټ هم ویکټر دی د دې په منځ کې بیا ډاټي یا به کراس یس سر دا په بل شکل کې دي سی لیکل کې چې w is equal to f d ډاټ تھیټا او د کاس تھیټا په ځای په ډاټ اوی د دې په ځای سوري ډی په خپل ځای دا ډاټ د چا په ځای راغلی کاس تھیټا باندې ستاسو د لیول خبره نه و ما اصل وکړه تاسو ته پوښتنه کی کنه اسانه وي ورک سکیلر دی که ویکټر نو سکیلر سره ولي سکیلر دی ځکه چې زموږ سره ورک برابرۍ د f ډاټ d f ډاټ d f ډاټ d مين نو ډاټ پروډکټ شو څه شو ډاټ پروډکټ شو د چا ډیسپلیسمنټ د ډیسپلیسمنټ کله چې دوه ویکټرو موږ کې ډاټ راشي د سکیلر نو دا د ډاټ پروډکټ ریزلټ دی په دې وجه ورک سره سکیلر تاسو د خپل کتاب کولاو کړئ والته کې کراس کړئ لکه څه کړئ کراس دا یو ته مکمل غلط تیار تاسو باندې سارا مویل کنه چې څه کومه دا ډیر اوټ ډیټډ دي صحیح ده نو بهرحال زما د خبرې تاسو دونه ډیټیل ته مزه بس تاسو چې دا مین فارموله یاد ساتئ او کاس تھیټا مو ریپلیس کو په ډاټ باندې ولې ریپلیس کو دا په فرست ټیر کې وایي بیا تاسو چې د خبرې جواب میلاو شو چې ورک سکیلر دی نو ولې سکیلر دی بیکاز دا ډاټ پروډکټ دی د فورس او د ډیسپلیسمنت او د دوه ویکټورو ډاټ پروډکټ همیشه صحیح دی سو دیټس وای ورک از ا سکیلر کوانټیټي راځو جناب ډیپند بچا کوي زموږ سره ها ګورئ ډیپندنسي ډیسکس کوو درې خبرې باندې کومه زر ګورئ ډیپندنس اپ سو ته وي جی ډیپندنس اپ ریلیکس کې نه د کسي ډیپندنس اپ ورکم چې مسلې مان ډایرکټ تاسو کو نو اس باندې ریلیکس ډیپندنس اپ ورکو نو که تاسو وګورئ کنه ای تاسو د فارمولې د بار وګورئ ما په خپل چلی وي د فارموله ای ورک په چا ډیپند کوي په فورس او مقاس ګورو دې داسې وته ویلي تاسو وته ویلي چې مونږ ته پته ده سره چې ورګډان برابر دی w d لیکم ها ورګډان برابر دی د f d cos theta d cos theta تاسو لري لیکل شم د دې ځنه لیکل شم واورا نمبر 1 چې ورګډان سوکو ورګډان ډایرکټلی پروپورشنل فورس تا تاسو بوک کې ویل ایکسپلین کوم کوېسچن کې دلته راتلی شي work done directly proportional ले चाहता जैसा फोर्स
پورسو دا مارکر دی په دې ځای لږ فورس لګوم دا به لږ ډسپلیسمنټ ډېر فورس لګوم ورک به ډېر کېږي چې ستا فورسو یاد ساتئ بینګ مای اسټوډنټس چې کله تاسو د دوه کوانټیټیو په منځ کې ریلیشن ډسکس کوئ نو نور یې به کانسټنټ ساتئ په دې ټیم کې به ډي کانسټنټ کی डी बसे कांस्टेंट और cos थीटा वन कांस्टेंट यस सर तो आले बस हम सर द वर्क ऑफ द फोर्स कम रिलेशन डायरेक्ट याद बैठा खबर है यस सर सेकंड पॉइंट दरा शाबाश मुंगा वावी चीज मुंग सरा वर्क डन डायरेक्टली प्रोपोर्शनली चाटा डिस्प्लेसमेंट ते बड़ी डीर डिस्प्लेसमेंट कवर का हो वर्क डन बड़ेर गई यस सर कम डिस्प्लेसमेंट कवर का जीरो डिस्प्लेसमेंट कवर जीरो मिसाल बताओ और बंदी ए फॉर एग्जांपल जब दे दीवार में फोर्स लगोमा से लगोमा फोर्स डिस्प्लेसमेंट से दे जीरो वर्कडन जीरो दे यस सर जैसा डिस्प्लेसमेंट वैसा बदे टाइम के फोर्स से कांस्टेंट एंगल बम से कांस्टेंट yes sir आखिरने पॉइंट डिस्कस कोम दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट शाबाश जो वर्कडन डिपेंड के पकास थीटा बन बचा बंदी तस बोदवली के ड्रीम नंबर डिपेंडेंसी तो रे वर्कडन डिपेंड के पकास थीटा मुझ वर्कडन डायरेक्टली प्रोपोर्शनली cos थीटा था जैसा cos थीटा वैसा वर्कडन मुझे ड्री की सुनडेर मशहूर थी पर एंगल की चकला د موږ سره د انګل د چا په منځ کې ما مخ کیږي ها نو دا درې سوال ډېر مشهور دي ای سره چکله د فورس او ډیسپلیسمنٹ په منځ کې انګل 0 ورک بسې چکله انګل 180 ورګډان بسې چکله انګل 90 ورګډان بسې دا تین کیسه بیات ساتي تاسو ایک راځي د سپیشل کیسونه دي بګه دا وګړي ډیسکس کوم د لګور وګه شاباسو چکله اف اور اف कचरता एंगल थीटा बिटवीन خیر دې بدیو کې لیکم बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट is 0 degree चकल चरता जमो सर एंगल सवा हो 0 degree was the force of the displacement per month some situation sir हदा बस some situation sir double situation गोरे फोर्स हम बदल डायरेक्शन के लिए और डिस्प्लेसमेंट हम बदल डायरेक्शन के कवर शे यस सर अगर मैं लेके मिसाल यो बाल लेके ना बदल बाल जदी से फोर्स लगो फोर्स हम किसी लेके डिस्प्लेसमेंट तो कम द फार्मूला पे बेस बंदी हुई कांसेप्ट कोई जो वर्क मैक्सिमम हो यस सर जो बॉडी दे दिसी फोर्स हम दिसी लेके डिस्प्लेसमेंट हम दिसी कवर शे रे मैक्सिमम वर्क शे यस सर एरे कैसे शे रे मैक्सिमम फार्मूला पे बेस बंदी गुरुजी संग चल शे रे जे फार्मूला से सो बरात हुए हां मशीन डब्ल्यू वर्कडन बराबर दे एफ डी cos अब थीटा सर थीटा 0 है उस पति से नाम कोई गडे स्टूडेंट पति से नहीं कोई cos 0 अब कैलकुलेटर cos बटन हुए is equal to दा बराबर ही 1 cos 0 से बराबर 1 जी 1 दलता पुट कमन वर्कडन बराबर शी द एफ डी एफ अब साथ दा मैक्सिमम वर्कडन दे सने मैक्सिमम वर्कडन और पॉजिटिव हम देखें यस सर को समझ आ गई याद से खोले रिजल्ट इधर हुआ तो चिकला द फोर्स ऑफ द डिस्प्लेसमेंट परमियंस के एंगल 0 डिग्री वर्कडन वर्कडन पॉजिटिव और मैक्सिमम वर्कडन पॉजिटिव और मैक्सिमम यस सर केस नंबर 2 डिस्कस का चिकले जमून सरा एंगल 180 डिग्री यस सर एंगल सी 180 उस बडारी कोई कम कस्ता सोफा खशा वसेदा से बोली के में चिकला एफ कचरता जमून से थीटा बराबर शी 180 डिग्री बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट देन सर्बिया वसंगे चली रानी चोई गुजाई एक सही वर्कडन फार्मूला द जनाब एफ डी cos 180 डिग्री यस सर बिया कते कदा कैलकुलेटर बरावली कनी जान लवाली कैलकुलेटर वजन लवाली ना बिल्कुल कैलकुलेटर रावली जान लॉग टेबल कैलकुलेटर पीरियोडिक टेबल तो बकार इस तरह से साइंस स्टूडेंट टाइम दैट इज सही गोरे कैलकुलेटर के बाद cos बटन हुए बिया वसी 180 हुए बिया वसी इक्वल टू हुए दा जरा लोग शांति की स्टॉप के खबर Assume that the chapa saw 180 degree. The f of the chapa means the d means. तो सही उस्ताद वर्कडन मालूम है cos 180 minus 1 बराबर है वीडियो याद ही कही यस सर मशहूर हो गया लेकिन cos 0 द 1 बराबर cos 180 minus 1 बराबर शाबाश तो बोले
سوچ لګو که دې د بدی کوړ ډیر غلطیږي ګوره ورګدن به سر برابر شي ماینس براشي دلته او اف ډی کنه یو ماینس 1 ماینس اف ډی واړوي دا مینیمم ورک وشو سو شو دا نیگیټیو ساين وسره دا میکسیمم ورک دی بٹ نیگیټیو سره د نیگیټیو ساين څه مطلب ورورا په دې ټیم کې دا تا ته هیڅ ورډن اگینست د پیډ شوی دی ورډن دا مارکر دی ما دا مارکر دی دا ما د پیډ خلاف وړي پورته مې ویو گریویټیشنل فورس کته ولګي ډیسپلیسمنت پورته کاوه او دلته موږ اپلایډ فورس نه اخلو په دې ټیم کې کستا کې د دوه فورسونه دي دوه فورس لګي اوس ما د لاس فورس ته لاس فورس علي ډیسپلیس باندې بیا خو دا ولنې کیس شو او کته د زمکه والا فورس اخلي ریفرنس فورس ته وګورئ ګریویټي فورس کو کته دی راکا ډیسپلیسمنت اپورډ دی نو د مارکر کار کړی دی اگینست د ګریویټي د مارکر کار کړی دی اگینست ګریویټي اثر الفاظ دي سی بوایو موږ ګورئ سرجی دا چې کوم ورګډن نه دی په دې ته څه کمنټس کې نو په دې زما کمنټس دا دی چې ورګډن په دې ټیم کې څه دی واوره نیگیټیو ورګډن نیگیټیو دی میکسیمم دی اټو بس دا نیگیټیو ساين ته جست څه اپوزیټ ډایرکشن د فورس او ډیسپلیسمنٹ په منځ کې 180 انګل دا it means that چې د باډي کار کوي دی اگینست د فیلډ د باډي کار کوي دی 180 ډیګري انګل کله جوړیږي 180 نه جوړیږي چې زه یو باډي ول د زمکه خلاف په پورته وړم چې په پورته وړم نو ډیسپلیسمنت پورته نه کور کیږي او الکانو ګریویټیشنل فورس چرته لګي کته یا د کوینه مونږ وګورایو د کوینه چې وګورایو کنه چې کومه بوکټ هغه بوکټ ډیسپلیسمنت اپورډ کور کوي او ګریویټیشنل فورس په کته لګي دا اوس د نیگیټیو ورک مثال دی دا نه بل راشي د نیگیټیو ورک یو څو مثالونه راکا when we move a body against the gravitational field چې ګرم د gravitational field خلاف یو باډي وړو یا یو بوکټ دی یو ویل دی دا غوښنه موږ د بوکټ په ذریعہ باندې سره وګورئ نیگیټیو ورک د نیگیټیو هرگز دا مطلب نه دی چې دا لکه کم ورک دی میکسیمم ورک دی خو نیگیټیو ساين دا کوي چې ورک ډن اگینست د فیلډ کلیر بھائی اخیری کیس ډسکس کو لاست ون شاباش تکړه شي پلیز لاست کیس ډسکس کوم د ګورئ جی زم اف کچرته زمو سره انګل 90 ډیګري شي لکه انګل 90 ډایګرام بسنګ شي تاسو ته موي لکه تا باډي په پورته وړه دي سینی ډیسپلیسمنت پورته کور شوی دی ولا ګریویټیشنل فورس څنګه لګیدل ښکته زې شاباش دا کیس موږ پوره وړه ډیسکس کوو د تان نمبر شاباش دریم نمبر ولته اف کچرته زمو سره انګل سيو 90 between force and displacement یاد ساتئ چې کله انګل 90 ډیګري وا د فورس او د ډیسپلیسمنت باندې کې یس سره په دې ټیم کې زموږ سره د ورګډان سپوزیشنی دن ورګډان بر سره برابرۍ دن راځي سر ورګډان فارموله زموږ سره ا په ډی cos 90 ډیګري یاد ساته cos 90 برابر دی 0 برابر cos 90 د سره برابر دی یاد کړه cos 0 د 1 cos 180 minus 1 cos 90 د 0 دا مخوب نه دی لګي دا کیلکولیټر لته تاسو ورکول شي خپل پروف یې مشته دی ها دا په یادوي sin cos د دې راځه قیمتونه به یادوي چې sin 0 سره برابر ده sin 180 سره برابر ده دا چې د sin سټوډنټان هم د په دې ګوتو د معلومي دا کوي ها او ځان نو د کوي نو ورګډن په دې ټیم کې وسیږي چې دا 0 multiplied by anything یعنی دا ورګډن وسیږي شي 0 یاد ساتئ the force of the displacement په منځ کې انګل 90 ډیګري رااله 0 ورګډن بشوي او دا د مینیمم ورګډن دی ها دا کوم ورګډن دی مینیمم ورګډن دی زما سره کوم ورګډن دی مینیمم ورګډن دی ډایګرام بسنګي ابل چې ما خبره کوله ما یو کس بالټي اغستې دی د زمکه په سر روان دی دا مایل ورک نه دی ولې نه دی لکه سوچ وکړئ کس دیسی روان دی د زمکه په سر دا زمکه د زمکه په سر روان دی یس سر د ډیسپلیسمنت په دې ډایرکشن کې کور کوي او ګریویټیشنل فورس کده لګي ډول په مسکینګ 90 ډیګري ډیسپلیسمنت دیسی دا ګولخان ډیسپلیسمنت دیسی کور کوي یس سر د سی روان دی خیال دې کنه نو ډیسپلیسمنت دیسی کور کیږي ګریویټیشنل فورس کده لګي انګل سره او cos 90 د 0 برابر ورګډن 0 دی هغه سره فارموله خو مې سمه منو د چې ورګډن 0 دی
پریکټیکلی څنګه ورګړن زیرو دی دا خو خطر دی ډیسپلیسمنت کور کړی دی واوره کنه دا ورګړن تر چا خلاف واغس د ګریویټیشن فورس ته د ځمکې د سر نه پورته تللی نه په ځمکه کې پکته تللی لکه په ځمکه په سر پیس ګرځي لکه مين سره چې تللی نه دا د ځمکې خلاف کار نه دی کړی د ځمکې په سر ګرځېدل دي سیدي لکه ته د ځمکې خلاف کار نه کوې که ته د ځمکې نه په پورته روان شي نو تا د ځمکې خلاف کار وکړو یا په ځمکه کې په کته روان شي نو تا د ځمکې په ډایرکشن کې کار وکړو خو چې په سر پسې ګرځي نو دا د ځمکې خلاف کار نه دی پریکټیکلی هم تا د ځمکې خلاف کار نه دی کړی او فارموله مو چې رجی تا کارو ګریویټیشنل فورس خلاف کار دی نه دی کړی او ما ویلو ګریویټیشنل فورس ګریویټي ما دا الان وای اکسس لګي یا نه شي هوریزونټلی ګرځي د ګریویټیشنل فورس خلاف وتر سره کار نه کلیر وای ها په دې صورت کې د څوک دي شي وای تا د سړی دي شي چې ما بالټې دی لکه ما بالټې په لاس کې اغستې روان دا کار دی کنه دی واورا دا تاسو ته کولای شي بدلې دي چې کوم ریفرنس فورس یادې ته ګریویټیشنل فورس په ریسپیکټ سره یادې ورګړم کنه د اپلایډ فورس په نسبت سره یادې نو دا مقصد څه دی ګریویټیشنل فورس د ګریویټیشنل فورس په ریسپیکټ سره ورګړن څه دی زیرو دی د اپلایډ فورس دی هند په لکه لاس چې کوم فورس لګي نو بیا خو ورګړن شوی دا فورس هم دي سي لګي ډیسپلیسمنت هم دي سي کور کیږي نو مینز دا پر ریفرنس فورس هم ډیپند کوي چا باندې ریفرنس فورس ته هند والا فورس دی لکه قسمه والا فورس تاسو ما خبرو کوی شو so this is all about سی شاوه سو ورګړن تاسو په دې ځمن د خیر څخه کمپیوټ شو د دې نه تاسو چې کوم دی یو نومریکل تاسو ما ویني دا بل لازم راځي تاسو لا یا تاسو له و چې را نیگیټیو ورګړن مثالونه را لراکې وسو شاوه سو یک در پازیټیو ورګړن مثالونه را لراکې زیرو ورګړن مثال لراکې صحیح ده کنه چې کم سے کم تاسو مطلب دې خیر سره راځو د دې چې پر دویم پارت کې جناب او چې د انګلیزم څخه پوهیږئ که نه پوهیږئ او که نه انرژي what is energy نو تاسو ما د فزیکس په سٹارټ کې چې کله ما د فزیکس ډیفینیشن کاوه موږ په انرژي باندې خبره کړو اصل لږ بیسیک ریوایز کم زر ښه شابه تاسو راته وایي جناب انرژي ته موږ په اردو کې ویلې توانایي انرژي که تاسو ته یاد شي که نه توانایي نو په دې باندې موږ کیسه کړې وه چې د ابیلیټي یا کیپیسټي اف ا باډي ټو ډو ورک از کالډ انرژي په اسان الفاظو کې ما پاور ټو ورک ما ویلو کنه ما انرژي څه شی ده پاور ټو ورک پاور ټو اسکاړو انرژي اسکاړ ما لیکلو ما پاور ټو ورک مطلب دی کام کرنے کی صلاحیت کام کرنے کی صلاحیت د کار کولو صلاحیت دا باډي د کار کولو صلاحیت د انرژي دا قسم کړو پورا ایکسپلینیشن مې دې کړی یا د ابیلیټي اف ا باډي ټو ډو ورک از کالډ سی انرژي او د دې اس ا یونټ جول یاد ساته یادې یا د ورک یونټ هم جول دی د انرژي یونټ هم جول دی د ټول یونټ سیم دی یاد ساتي ښه د ورک یونټ هم جول ونه لاست ټایم 1 نیوټن فورس یا 1 میټر ډیسپلیسمنٹ کور کې موږ ورک 1 جولی یا د جول د یونټ اف انرژي هم دی او یونټ اف ورک تاسو ته ما په سٹارټ کې څو خبرې کړې ما یو د انرژي ټایپس دي او یو فارمز دي یو مال ټایپس دي کنه ټایپس او یو سری زمو سره فارمز دي که تاسو ته یاد دي رايات کړئ ټایپس یې مال دوی دي by nature و انرژي یا کاینیټیک یا پوټنشل موبایل په ټایپس کې راځي کاینیټیک انرژي بل په کې راځي سو پوټنشل انرژي ورته وایي زموږ سره دا دوی ټایپس دي زموږ سره او د دې کاینیټیک انرژي فارموله ما تاسو ته لیکل و مل کې ای برابر ام وی سکوير ما دا په چکر چې پروف کوم هغه ورځ د چې پروف کوم دی اوس ګورې وتا potential energy formula of my potential energy برابر د mgh دا اوس نوې فارمولې را روانې دي د چپټر کې یو دا شو د چپټر مین فارمولا او دوه اوس دا راشي تاسو مخې لا صحیح ده کنه دا ټولې فارمولې دي نور څه پکې نشته نو کاینیټیک انرژي او پوټنشل انرژي الګا مې په پامس کې بلاشه پامس دې دی راغلو
کته ته یا چې کیمیکل انرژي کیمیکل لایټ انرژي شاباس لایټ انرژي ساوند انرژي شاباس ګډ شاباس لایټ انرژي sound energy sound څه شي energy وغیرہ وغیرہ دا ټول لکه زموږ سره په څه کې راځي په پامس کې راځي اوی واورئ دا د ټینشن او دغه خبره نه ده دا دی په پیج نمبر 152 باندې دا پامز ورګړي دی لګی نه په دې هم لکه رڼا واچو به د خیره سره دا پامز است ډیسکس کوم بیا او ته ټینشن نشو جوړولای ګوره وته ځم لکه په پامز کې په پیج نمبر 152 باندې دی واوره زه ویم خیر دې پلیز واورئ شابه لکه ولنی ورکړل کیمیکل انرژي څه شي کیمیکل انرژي الګا ګورې په دې ډېرې خبرې چې پاک سټډي والا مې راوړی دی په چپټر کې دا وځي سی ویم په رډنګ باندې شاو 152 نمبر پیج کیمیکل انرژي دی جی کیمیکل انرژي مین وای دی انرژي کنټین within the bonds between atoms آسان الفاظو کې یاد ساتئ د مالیکول په منځ کې باندونه یې کنه یو یا کمپاوند وغیرہ په دې کې باندونه یې کنه هغه انرژي کوم چې په باند کې سٹور شي څه کې باند کې کیمیکل انرژي وته او کیمیکل انرژي از ا ټایپ اف پوتنشل انرژي الګا کیمیکل انرژي از ا ټایپ اف پوتنشل انرژي ورستي وي خپل تعریف دې د توکم چې کله د پیړ خلاف باډي کار وکړي د پیړ خلاف کار ځای کېږي نه په باډي کې سٹور کېږي ان د پام اف انرژي which is called potential energy ورستي وي ټینشن مالې او کیمیکل انرژي ټایپ دې د چا وایا د پوتنشل انرژي هغه انرژي کوم چې په بانډز کې سٹور شي نیکسټ radiant energy یاد ساتئ هغه انرژي کوم چې موږ سره د الکترومغنیټک ویوز ور سره دی چا سره آسان د لایټ ویوز ور سره دی چا سره لایټ ویوز راځي لایټ ویو نو چې څونه الکترومغنیټک ویوز دی تاسو ته ورځ ویلو الکترومغنیټک ویو کې ایکس رے راځي گیما رے په کیمرا راځي ا ویزیبل په کیمرا راځي دا الټرا وایلټ په کیمرا راځي انفراريډ په کیمرا راځي الکترومغنیټک ویو په کلاس 10 کې بیا موږ وایو صحیح ده کنه هغه ویو چې دا غي د پیدا کېدو لپاره د یو ځنه بل ځای ته راتلو لپاره د میډیم ضرورت نه وي هغه د الکترومغنیټک ویو یو په الکتریک فیلډ یو په میګنیټک فیلډ ماویل صحیح ده کنه یاد ساتئ هغه انرژي چې کوم د الکترومغنیټک ویو سره سره دی چا سره ریډینټ انرژي وایي انرژي او فاملی او دا کاینټیک انرژي د نیچر کې څه ده چې الکترومغنیټک ویو په موشن کې دا کاینټیک انرژي او ټایپ راځي اسره الکتریکل انرژي څه شي الکتریکل انرژي هغه انرژي کوم چې د چارجز سره سره دی چا سره د چارج سمای الکتریک فیلډ په الکتریک فیلډ کې اوسه انرژي ورسره شاباسو نیکسټ د هیټ انرژي څه شي هیټ هیټ انرژي دا انرژي یو شکل لیکم چې د هارت باډي نیچر دی that was grand sound energy هم زموږ سره پام اپ انرژي لکه څه ده پام اپ هغه انرژي کوم چې د ساوند ویوز سره سره چا سره زه خبرې کوم دا ساوند ویوز دی ویوز دا ګوري د دې ساوند ویو سره دا به ساوند ویم په لسن کې دي د دې ساوند ویو چې کوم انرژي ورسره دی ته ساوند انرژي ګوري دا ساوند ویو درشي ستاره وخت په ایر ډرم ولېږي ستاره ایر ډرم وایبریټ کیږي نه دا ورسره لکه چا دی د زورو بلګه یس ګوره دا اصل کې د دې ساوند ویو سره انرژي ورسره انرژي ستاره وخت پر دا وایبریټ کلا چې کله د ایر ډرم وایبریټ کو دته دنه ورته لګیدل ملس انکس سټیپس درې اډو کې دي هغه د وایبریټ کی سیم ملس انکس سټیپس دا وایبریټ کی د کوکلیا یې څه لګیدل کوکلیا وایبریټ کی په کوکلیا کې یو فلویډ هغه وایبریټ کی هغه کې به هیر سیل لګیدل هغه هیر سیل وایبریټ کی هغه آینز ریلیز کی نیورو ټرانسمیټرز وته وایي دا دې د وجنه الکتروکیمیکل ویوز پروډوس شي هغه الکتروکیمیکل ویوز د نرو دې د نرو راغلي د برین نه هغه په ذریعہ برین ته لاړ شي اول د چې کوم د سریبرم چې کوم دی نو دا ډیټیکشن چې دا سول دی خبرې چې کوي یاد دې لګنه مين در ساوند چې موږ څنګه आवाज اورو دا غون پروسیجر دی یس سر ٹھیک ده کنه آسان الفاظو کې هغه انرژي کوم چې اسوسییټډ دي د ساوند ویو سره چا سره ساوند ویو سره نیکسټ نیوکلیر انرژي هغه انرژي کوم چې موږ د نیوکلیس نه اوس نو موږ راځي به کې فیوژن ریاکشن په ذریعہ باندې د فیشن په ذریعہ باندې یعنی انرژي چې نیوکلیر انرژي دا پانز وزن خپل یو ګوري ښه اوکې نیکسټ جی
خیر دی نو دا کتاب دی outdated دی قرآن آیات نه دی چې ته یې چې لا بعضې پکې را لېږلی بل چې موډیفای کو چینج دی شاباس یو خو ګورې جي راشه یو خو وګوره کاینیټیک انرژي واوره Eka, kinetic energy, please try to understand. Da yau kun to bas point up kare na. Yes sir. Kinetic energy se da wai ka aur hamaरे kinetic energy. Sure na. Sure na ka kinetic energy. په اسانه الفاظو کې هغه انرژي کوم چې مستور سره د موینګ باډي سره چا څور سره موینګ باډي یا باډي د موشن د وجه نه هغه انرژي کوم چې د باډي د موشن د وجه نه یا اسوسییټډ د موینګ باډي سره چې موږ وایو کاینیټیک انرژي د انرژي ډیو ټو د موشن اف ا باډي ایسا کوي د انرژي ډیو ټو انرژي ډیو ټو the motion of a body due to the motion of a body याद साथी कहना कि चरता दत्तम चाहता फोर्स हो चेहरे kinetic energy cast सिशे the kinetic energy cast सिशे motion सिशे motion जैसे चीज मुंगो इस दावे energy दा जब चीज़ चाहता हो जाने तब body the motion दा हो जाने और potential energy बरुस्ती हो दावे cast field so को दावे the field दा हो जाने لکه باډي د پیړ خلاف کار وکي کار ځای نشي په باډي کې سٹور شي ان د فارم انرژي اپ د پوتنشل انرژي د پوتنشل انرژي کاز د پوتنشل انرژي کاز فیلډ دی د کاینیټیک انرژي کاز سوپ دی موشن انرژي ډیو ټو د موشن اپورډ شاباس باډي اس کارډ واټو شاباس یا مو د انرژي اپ باډي the energy of a moving body the energy of a moving body kinetic energy شاباس اوی د دې فارمولا به سي اکویشن به سي واوري شاباس نو د دې اکویشن زموږ سره د شاباس خمرانو د اکویشن نمبر کې څه تاسو ته لکه مثال څنګه کاینیټیک انرژي څنګه ګوري دا یو کاس ته دي روان دی ګوري هل لګې نه یو موشن کې دی کنه دی موشن د وجه نه چې دې څه کومه کاینیټیک انرژي ورسره کومه انرژي ورسره ده د انرژي د سره وایي kinetic energy د موشن د وجه نه دې څه کومه انرژي ورسره ده دې څه وایي kinetic energy اکویشن به څه وره شابه دا مونږ جنرالي ظاهرو په کې ای باندې راځو چا باندې یا ظاهرو په ای کې باندې چې په څه باندې ظاهرو وي ها جنرالي په هایر لیول په کې باندې مونږ ظاهرو ای سب کې کې ای په چې په څه ظاهرو وي الکانو فارمولې لراشي شابه kinetic energy formula de sabun sara 1 half of m of v لک په دې باندې خبره کوو به پروف کو بلاس کی اول لک کوېسچن درته ته جوړوم لک ګورئ اے درته وایو ویر سو براته وایو ویر کې ایس ظاهر یو being my student یو خبره یاد ساتئ تاسو ته ما ویلي چې په فزیکس کې کله یو فارمولا راشي د ټولو نه ولنې خبره دار چې تاسو په فارمولا کې ټرمز وپیژنئ چې دا څوک دی دا څوک دی دا څوک دی دا غیر پس دا وپیژنئ چې کوم پکې ډایرکټ ریلیشن دی کوم مخامخ زیات تر چې کوم مخامخ دا ډایرکټ ریلیشن دی کوم په ډیویژن کې دا انورس ریلیشن ټیک ده کنه او دا غیر پس چې نومریکل مثال کولای شي لکه تعالی ماس بدر کړي ویلاسټی بدر کړي صحیح ده کنه تاسو د باډي سمالو د کاینیټیک انرژي لکه څنګه د دې ګلخان ماس 5 کیلوګرام دی ځه اې د دې ماس څونه دی 5 کیلوګرام او دا روان دی په وی ویلاسټی سره دا سیل کوي نه ویلاسټی دا لیټ سپوز 5 میټر پر سیکنډ ورته کس روان په 5 میټر پر سیکنډ باندې دی ماس 5 کیلوګرام دی د سوال به نه کړی تاسو دې کس کاینیټیک انرژي معلوم کا سمالون کا ډیر ګران دی आप बोलेगी मास बजे 5 किलोग्राम वेलोसिटी पर 5 मीटर पर सेकंड लंबा होल स्क्वायर अरे तो 5 स्क्वायर चवाला 10 बजे 25 और 25 मल्टीप्लाइड बाय 5 125 that's number 2 1 और 2 को 2 डिवाइड कर सब दे राशि 125 शेर में जालिमानों का जन के बदला जॉल बाज़ अटा शेरिया जॉल दबे जॉल زي نقول ايه كي
kinetic energy دا ور شابه سم ام پکې څوک دی ها mass of the body دی شابه تکړه شي بي پکې څوک دی velocity of the body دا velocity لکه کلیر وای ها یو خبرې نور پلیز خبرې مکو یار یو پوینټ یاد کیسې داری کې ډیرایو کوم په دوه سټیپ کې ډیرایو کیږي او کوېسچن کې په پیپر کې دي څه ورکې ګوره تاسو ما ټرین کړی او تاسو مال جواب راکوي زه څو پتا تاسو داسې تیز کس شته چې ما دوی چې د کاینټیک انرژي او د ماس کم ریلیشن دی نو ګوره کاینټیک انرژي ډایرکټلی پروپورشنل ماس په دې ټیم کې به ویلاسټي سره کانسټنټ وی به سي کانسټنټ او سره kinetic energy of the weakam relation direct for the positive sphere और देता हुई direct linear relation the power direct square relation the velocity the speed of the kinetic energy direct square relation le और the mass direct linear relation le but that time के mass से इशारा सो याद भाई बस बोले question और किसी और का वो यो बॉडी ना और आगे मास मुंग डबल को ये डबल when you equal with 2 Yes, sir. What will happen to the kinetic energy? More time. Mass double की linear double Yes, sir. उस दक्का सवाल के ज़िदी सी वकम जो velocity speed में वाला double 2v mean 2 का square more time 4 टाइम बस दा खबर है याद साथ ही मास करे डायरेक्ट रिलेशन यस सर अभी से डायरेक्ट स्क्वायर रिलेशन क्लियर हुई जी राजे चीज ते डिराइव को खबर वाला खात्मा को खैर सर हां गोरे जी देखा सेट में डाउन दा पिक्चर वाले जी बस यो energy can derive its mathematical equation and derive its mathematical equation on derivation go hard derivation of what Shavas of kinetic energy is equal to half of m square. This is formula derivation de. Yes, sir. Nu gora de dida par basi udu ke diagram consider kam lag ma to gore khai udu ki shanta su bizan ko yake nu gora no body de mass ide m دا د دې a پوینټ نه رواني مثال په تور چرته زیوای څنګه زیرو په دې فورس دی a د دې باندې انیشیل ویلاسټی لیټ سپوز vi دا زیرو وا انیشیل ویلاسټی سوا زیرو ریسټ دی وا یس سر په دې باندې یو کس سو لگاوي لکه فورس په ولا لگاوي نه په دې فورس هغه فورس په خپل ډایرکشن کې ایکسلریشن پروډوس کیږي یس سر دا باندې چې فورس ورګي ډیسپلیسمنت مان کور شي ایس وته وايي ما ډیسپلیسمنट په ډیزایر کې جوړي وته وای ها هغه ډیسپلیسمنट به کور کیږي یس سر ورا چې فورس ولګي نو باډي باندې ان را روانه شي بیتا نو یو په کې ایکسلریشن ا پروډوس شي یو څه ایکسلریشن کوي فرض کیجئے د باډي د ا مقام نراله کم زیاده بی مقام تراله د قسم ماس دی نه کنه اوس پر دې ذکر د ویلاسټی سي فائنل ویلاسټی دې د کومه ویلاسټی وا انیشل بدایي اوس دې ذکر اورا په دې کې به د ویلاسټی فائنل ویلاسټی زه دا وسم روان دی په دې بی پوینټ ریسټ نه دی راغلی اورا په ا باندې ولاړو فورس راولګي چې فورس په لګي ایکسلریشن په کې پیدا شو ډیسپلیسمنت کې کاوه اوس دې بی پوینټ روان دی بی پوینټ د فائنل ویلاسټی ده څه ده ویلیو به ما ته نه ده معلوم خو زیرو نه ده ریسټ نه ده راغلی مين ما ولا وی نوم ورکوي فائنل ویلاسټی ته ولا وی نوم ورکوي دا راته وایي initial velocity such was d final velocity v شو displacement such شو d شو force such شو f تاسو ماته دا وایي موږ ویلو چې کله فورس ولګي او باډي ډیسپلیسمنت کور کیږي دا ورک دې زمينه ویل دا راځي دا ډایرکټ بس سٹارټ والم د ورګړن نه स्टार्ट वर चाना वाला ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ ದ ವರ್ಕ್ ಶೇರಿ ಯಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಲಗಿದಲೇ ರೀ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ का और ಶೇರಿ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಶೇರಿ ಅದ ಬರಾಬರಿ ಇದೆ f d cos थीटा शल बीडी वेले सही ना यस सर उस लगो रे दीजिएगा एंगल सर दलते द फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पर मस्त सो हो गई एले का फोर्स हम भी जीरो डिस्प्लेसमेंट हम भी जीरो दा यस सर एंगल
انګل 0 دا نو ورګړان به برابر شي د اف ډي cos 0 دا 0 د 1 برابر دی ورګړان به برابر شي د اف انټو ډي this is my equation number بس ستاسو کتاب کې سٹارټ ډایرکټ د دغه ځای نه غسته وي ورګړان برابر دی اف ډي هغه ته پته چې انګل 0 دی بس نه پکې لګو cos 0 د 1 برابر ډایرکټ سٹارټ دی نه ورګړان از equal to اف ډي ویږي تاسو د کتاب نه له تفسیر جوړ چې خبره ده ایکسپلین دی په یو پیج سولې راوړي دلته معمولی خبره ورکی به ته ایکسپلین کې شاباس ګورئ جی اوس مال څه پیدا معلومول دي ته واوره نمبر 1 دوی څنګه به پټو خبره ختمه ګورئ یو مال فورس معلومول دي دلته او یو مال ډي معلومول دي دلته سوچ کوا فورس والا کیس ور ډیر آسان دی ولې فورس ته ماس ته اکسلریشن ته دا په دې کې ګورته اف لکه چې سا فورس یعنی د فورس په لیول باندې ولګي اف از ایکوال ټو ام this is my equation number 2 سوچ وکړئ لګو سوچو موږ له ډي معلومول دی ډي ډي په چا کې دی په ثird equation کې 2as یا 2ad اس په دې ډي ویل شم 2as یا 2ad is equal to vf square minus vi square ته لږ سوچو کې ثird equation د چا برابر دی زه وایم 4as is equal to vf square minus vi square اسی کار به وکړم دا ولې یوز کو فاینل ویلاسټی شته یس انیشل ویلاسټی یس اکسلریشن شته یس اس ډیسپلیسمنت شته یس ګوره مال دې څه په اسانه باندې ډي پاین کولای شي یو چل به وکړي د اس په دې په کې ډي ولګوي د وی اف په دې په کې وی ولګوي د وی آی په دې په کې 0 ولګوي دا ایکویشن مې دي شي 2ad 2ad is equal to v square 0 square sorry v square minus 0 square initial velocity 0 شو یم لازم نشوي ګوره 2 په خپل ځای a په خپل ځای د s په دې d ولګاو د v f په دې v ولګاو د v i په دې 0 ولګاو صحیح 2ad به مزید د چا برابر چې v square او a 0 square نه سره 0 کوي 0 0 square means 0 0 square मतलब है 0 ضرب 0 और 0 को चार منفی के वापस ते अगर है 500 منفی 0 में सर 500 कोई मारजा 1000 منفی 0 में सर 1000 तब 0 के चार منفی के आसान है बोले v square minus 0 v square का अरे तो डी मालूम हो डी शब्द डी तीरा मालूम का शब्द डी डी बस बराबर شي دیو डी बराबर डायरेक्ट पे होली कमे डी बराबर شي v square divided by 2 this is my equation number 3 yes अरे डी कीमत मालूम शो yes sir डी कीमत मालूम शो د f कीमत मालूम शो yes sir f او डी कीमत په ګټو است خبره ختمه کوله وته دا مډاو کوم جی yes sir put equation number of 3 and 1 equation number 2 3 and 1 Zai shabas put of equation number of 2 and 3 equation number 3 pass and equation number pass pass dare kane yes sir Zai takla kas barata hoy ورګړان برابر شو جی د اف په ځای به څوک راشي ام ولې دا به جدا کړل ام او ا د ډي په ځای b square divided by 2a yes कटिंग कुटिंग पे की yes sir da मजीद क्या बराबर है m b square divided by 2 زي ورګړان د چا برابر شو جی m square divided by 2 لیکن 1 شته کنه 1 لیکل شم 1 ور 2 m square yes sir No, proof show half m square راغی لکه half m square راغی دا څه یو خبره ده ولې دا خبره ډیره اهمه ده کوم وره
ما اوس مخکې یو خبره وکړه ما چې کله مې د ګریویټیشنل فیلډ خلاف کار وکړو دا کار ضایع کیږي نه بلکې ټول کیږي د پام دا واوره دې ته وایي ورک انرژي پرنسپل چې په یو باډۍ کار وشي په یو باډۍ کار وشي دا کار به یا د کاینټیک انرژي برابري یا به د پوټنشل انرژي برابري نو په دې ټیم کې چې د A نه د B پورې کم کار شوی دی دا کار د چا برابر دی د کاینټیک انرژي د ورک ډن په ځای به ورته څه ولګوم کاینټیک انرژي دا به شي مافو سره دا دې څنګه ولګوم ما ته ګورئ دا دې څنګه ولګوم چې د ورک ډن په ځای دې ولګوله کاینټیک انرژي دا یو اصول دی ته وایي اکارډینګ ټو ورک انرژي پرنسپل اکارډینګ ټو ورک انرژي دا په فست ایئر کې وایي خدای ته ورک انرژي واټه پرنسپل هغه دا سیده په مخه نه دا په فست ایئر کې یا بل د سیمو ویډیو را لګل هغه والا څه شي کړه ورګه ټیچر وته دا پاتې our required kinetic.